او بل خبره چې امام بخاری رحمت الله علیه هغه تدوین د خپل کتاب وکړو نو د امت اجماع ور دینه مخکې یا جمهور رائے وا چې اصح الکتب یعنی ټول نه صحیح کتاب د قرآن نه بعد موطا د امام مالک ده خو بیا چې امام بخاری هغه کتاب ولیکو نو بیا امت اجماع په څه وکړه چې اصح الکتب کتاب د امام بخاری نو ما پکې تطبیق وکړه کتاب کې مې لیکلی دی صحیح نو ما ووې چې په روایاتو کې مطلقاً اصح الکتب موطا د امام مالک تا خو په روایاتو مرفوعه او مسنده کې اصح الکتب کو کتاب د امام بخاری دی د امام بخاری په کتاب کې اثر د صحابي نشته صحیح د امام بخاری په کتاب کې فتوی نشته د کې ټول سری مسند او مرفوع حدیث دي نو په مرفوع حدیثو کې دا د امام مالک موطا کې حدیث هم شته اثر د صحابي هم شته فتاوی د تابعین هم شته د امام مالک خپل فتاوی پکې هم شته نو په دې حواله د هغې اصح الکتب حیثیت یو دی د دې اصح الکتب دا مې ځکه وایي چې شهابالدین بیا خفه کېږي صحیح ځکه چې شاه صاحب اوس هم وایي اصح الکتب څه شی دی موطا امام مالک ده نو ما وایي چې ته خفه نه شي ته خو د یارانو خیال ساتم نو تاویل دې پکې یاد کړه که تطبیق دې یاد کړه تطبیق وشو نو جګړه ختمه شوه مونږ جګړې پیدا کوو نه مونږ جګړې داسې نو بیا دا بل خبره شو نو امام بخاری رحمت الله علیه هغه دا کتاب ولیکو امام حاکم آپ کے خلاف کے امام حاکم رحمت الله علیه فرمائی چې اصح الکتب بعد کتاب الله صحیح مسلم دی صحیح نو یو عالم هغه په دې کې تطبیق کوي چې تنازع قوم في بخاري ومسلم لدي فقالوا أي زين يقدم فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم هغه وایي د حسن صناعت په اعتبار د امام مسلم صحیح دا اصح الکتب دی خو د صحت د حدیث په اعتبار د امام بخاری کتاب دا اصح الکتب دی نو دا پکې بل تطبیق شو دا پکې بل تطبیق شو بیا په دا دوره حدیث کې لس کتابونه ویل شي سره ویل شي یو صحیح سته اشپق دي صحیح د بخاری صحیح د مسلم سنن د ابي داود جامع د ترمذی سنن النسائی سنن ابن ماجه شرح معانی الاثار د امام طحاوی دچا د امام طحاوی او موطا د امام مالک موطا د امام محمد او شمائل ترمذی صحیح نو دغه ویل شي کنه که بل هم څه ویل شي دغه ویل شي نو خو بیا هر چې دی ختم یعنی دوره حدیث ختم نو د بخاری په اخري حدیث باندې کیږي نو خو تاسو به ختم کوئ ان شاء الله